بسم الله الرحمن الرحیم. پیښور دراله بیا په وینو سور کو د بمونو سوداګره کور دی وران شه. نن بیا په پېښور کې بم بلاست شو او په عمق خلکو باندې وشو چې کم زمونږ څوکیداران دي، چې کم زمونږ د سکیورټي ادارې دي، کم چې زمونږ د حفاظت والا دي، کم چې زمونږ د سکون ضامنان دي، کم چې زمونږ د خوبونو ضامنان دي، اق خلکو باندې وشوله او په اق خلکو باندې دا بار بار کیږي. زمونږ زړه وسره خپه دی، زمونږ زړه وسره دردېدلی دی. دا په یوازې په پیښور باندې او د پیښور په پولیس باندې حمله نه ده، دا په ما باندې حمله ده او دا زما په ملا باندې حمله ده، دا زما په ملاتړ باندې حمله ده، دا زما په سکیورټي باندې حمله ده او دا زما په ایجنسیانو باندې حمله ده او دا زما په دیوالونو باندې د پیښور حمله ده. زه نشم برداشت کولی چې په پیښور کې د ورکوټي شانتې د قطرې یو رمزم دلته پریوزي، خو نن زما په پیښور کې د وینو سیلابونه بیا رالل، ځکه چې تر د اوسه پورې تر د دې دمې چې تاسو سره زه خبرې کومه تقریبا د 40 کسانو د شهداو هغه ذکر کیږي د ډي سي د طرف نه چې هغه شهیدان شوي دي، 140 کسان د زخمیانو خبره روانه ده. د خودکش حملې ذمہداري وي ټي ټي پي والا اغستې ده او هغې د طرف نه چې کم خودکش را لېږلی شوي هغه په صف کې پیله ولاړو. زمونږ جوماتونه هم اوس محفوظ پاتې نشو او زمونږ په جوماتونو کې هم اوس داسې قسمه هغه حملې شروع شولې. دا مخکې هم شوې وي، دا مخکې هم زمونږ هم پرې سکیورټي ادارو باندې زمونږ په عامو خلکو باندې شوې. د دې نه مخکې زمونږ په کوټه کې چې کوم په هغه شهدا چې کوم زمونږ وو او هغه ځای کې په هغه مخصوص کمیونټي باندې چې کومه حمله شوې وه، نو د هغې نه پس دا یو غټ بم بلاست دی. هغې هم ټول پیښور سوګوار کړی، هغې هم ټول پیښور خفه کړی او اوس دا په موږ باندې بیا یو بل حمله وشوله. د دې الرټس او د دې مخکې نه دا پیغامات وي د سکیورټي ایجنسیانو د طرف نه راغلي، خو چونکې د خودکش حملاور دا حمله اډوله په یو صورت کې د هغې مخنیوي نه کیږي. ډیر زیات کوشش هم که سړی وکړي، ځکه چې یو کس د خپل ځان نه او د خپل ژوند نه هغه لاس ووینځي نو د هغه بیا مخنیوي به څنګه کیږي. خو دې مونږ نه ډېر قیمتي خلک واغستل. که مونږ ملک سیاد یاد کو، که زه صفت غیور یاد کم، که زه خان رازق یاد کم، کم خلک کم نمونه به زه اخلمه چې هغه مانه په دې بمونو کې او په دې شغلو کې او په دې اور کې مانه وسوځول. زه عمدکه جړا کومه، مونږ عمدکه جړاګانې کوو، زمونږ فریاد عمدکه دی چې آخر زمونږ قصور څه دی. زمونږ بیا زما خیال دی چې دا کې پی کې یو محاذ جوړېدو والا دی، ځکه چې ډالرې ختمي دي او ډالرو دپاره به دا گیم اوس بیا شروع کیږي او بیا به دې ځای کې زمونږ د وینې سودا به کیږي، ځکه چې همیشه د کې پی کې خلکه او د کې پی کې دا ځمکه دا میدان جوړیږي، دا میدان کارساز وي، دا اکثر له د دې دپاره د جنگ میدان جوړ شي او کم ځای کې د دنیا په کم ګوټ کې چې کم مسلې وي اکثر له زمونږ دې ځمکې ته راشي. که هغه د افغانستان په صورت کې وي نو هم زما کې پی کې غر کیږي او که نه هغه د افغانستان نه علاوه د پاکستان په دې ریجن کې چې کله داسې څه مسله راشي نو هم زما کې پی کې چې کوم دا هغه تباه کیږي. زما خیبر پښتونخوا کې اور لګي او د دې اور دا لمبې دا صرف او صرف زه محسوسوم، د دې اور دا لمبې دا صرف پیښور محسوسوي، د دې اور دا لمبې دا صرف خیبر پښتونخوا محسوسوي، دا د اور لمبې دا مونږ محسوسوي. نن چې کم شهدا وشو دا په هر کور کې بنن غوغا وي، په هر کور کې بنن دا شور وي، په هر کور کې بنن دا جړاګانې وي. دا شهدا دا یوازې یو کور یا یو فیملی متاثر نه شوله، په دې سره دا ټول خاندان متاثر شو، ځکه چې دا د دې د ګټې وټې والا خلک وي او هغوی ډېر په مشکله باندې دې ځای ته او دې سټیج ته رسېدلي وي. نن د هغوی تګړې وشلېدلې، نن د هغوی امیدونه وشلېدل، نن د هغوی د ګټې وټې هغه خلک ختم شول. ټیک ته چې واده د رزق الله کړی ده، خو دا یو وسیله وي، هغه وسیلې د دې نه نن واغستلې. الله پاک زمونږ په حال دی الله رحم وکړي او په مونږ باندې دی الله پاک رحم وکړي او زمونږ په دې ځمکه دی الله رحم وکړي او خدای پاک دې مونږ د داسې بلاست نه او د داسې خبرو نه حفاظت وکړي. زمونږ په دې جوامرد خلکو باندې دی الله پاک خپل رحم وکړي، د هغې دی الله حفاظت وکړي. د وینې انتها باندې ضرورت دی په الارچ هسپتال کې بار د هغې اعلانات کیږي، په ټي وي چینلو باندې اعلانات شوي دي، د میډیا په مختلف پلیټ فارمز باندې د هغې اعلانات وشوله. نو
که څوک هم وینې ورکول دپاره تیار وي نو هغه وینې ورکولو دپاره الارچ هسپتال ته ځان ورسوي او هغې کې د خپلو وروڼو دپاره د دې خپلو حفاظت کوونکي د دې زمونږ سپاهیانو دپاره زمونږ د دې نرانو دپاره د هغې دپاره د وینې اشد ضرورت دی هغه وینه وله ورکې تابوتونه نن بیا زما په پیښور کې تنګي راغله نن بیا د یک توت تابوتونه ختم شول ځکه چې نن بیا یو بلاست شو خوشحاله او بریالي اوسئ د لوی الله په امان